اصلا اوس خو سم ډېره زیاته ګرمي ده. او حسین سم ډېره زیاته ګرمي ده. حسن حسین ولې اوف اوف کوئ؟ جان نن ډېره ګرمي ده چې دا خو ډېره رښتیا ګرمي. نو ستاسو په دې اوف اوف کولو باندې دا ګرمي کمیدی شي؟ نه نشي کمیدی. نو چې په اوف اوف کولو باندې ګرمي نشي کمیدی نو بیا موږ او تاسو په کار دی چې اوف اوف ونه کړو، بلکې موږ او تاسو دې خبرې ته سوچ وکړو چې دا د دنیا ګرمي دا خو ډېره عارضي ده. کومه چې اصل ګرمي او سخته ګرمي یعنې د جهنم ګرمي ده، د هغې دپاره یو څه داسې عمل وکړو چې په هغې سره زموږ د جهنم اور یخ شي او د جهنم د ګرمۍ نه موږ او تاسو بچ شو. بجان هغه څنګه؟ تاسو راشئ زما خواته که نه چې تاسو زه پوه کړم په دې خبره باندې. شاباس کښېنئ دلته. هغه داسې چې حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم مسلمان درې کرته داسې ووایي چې اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، نو وایي جهنم په خپله باندې الله ته آواز کوي چې یا الله ستا دا پلانکې بنده دا زما نه پناه غواړي او دی زما نه خلاص که، یعنې زما نه یې آزاد که. نو دا څومره ښکلې خبره ده. د دنیا د ګرمي خو ډېره عارضي ده، دا خو ختمیږي که نه. نن ګرمي ده سبا به الله موسم ښه کړي، نن ګرمي ده سبا به الله یخني راولي، خو اصل ګرمي ده خو د آخرت ګرمي ده، د جهنم ګرمي ده. نو په دې وجه موږ او تاسو به اوف اوف نه کوو، بلکې حسن څه به وایو؟ اللهم اجرني. شاباس. بیا وایي اللهم اجرني، اللهم اجرني. په دې سره به الله جل شانه زمونږ د آخرت اور چې دی دا یخ کړي او د جهنم د سختې او ابدي ګرمۍ نه به موږ او تاسو آزاد شو. د دنیا دا ګرمي خو ډېره عارضي ده او بله خبره دا چې په دې اوف اوف کولو باندې زموږ او ستاسو ګرمي دا نه کمیدی شي او نه ختمیدی شي. نو بیا ولې نه چې موږ او تاسو د دې دعا اهتمام وکړو. تاسو ټول چې زموږ دا ویډیو لایک شیر